وانذر به الذين ير ورقا پدی وحی سرا کسان لره يخافون چې یریږي ان يحشروا الى ربهم چې دوی با جمع کړي شي خپل رب ته ليس لهم من دونه نشته دوی د پاره سوا د الله نه ولی سو دوست بچ کون کی ولا شفیع او سفارشی لعلهم يتقون د پاره دي چې بچ شي د عذاب نه. سورۃ الانعام آیت نمبر 51. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ارشاد فرمائل چې زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه چې ما سره د اسمانونو د ځمکې د الله د خزانو اختیار نشته او نه د پټو سيزونو علم ما سره شته او نزد دا خبره کوم چې زه فرشته یم او بل دا چې زما او تاسو په منځ کې فرق دا دی چې ما ته وحی کیږي او د وحی الهی مطابق د الله جل شانه پیغام تاسو ته در رسول. نن چې کوم آیت مبارکه ده پدې کې الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا حکم فرمائی چې زما محبوب پیغمبر دا کفار دا مشرکین دا حاسدین دا عنادی خلق چې کوم دی دوی کچر استا خبره نه مانی نو دوی سره غرض مساتا البته چې کوم وحی تا را لګل کیږي تا باندې کوم قران نازلېږي د دې په ذریعہ باندې هغه خلق وي روا چې کوم د الله رب العالمین مخ ته د ادریدونه د میدان محشر نه یریږي او د دې خبرې نه یریږي چې را چې کله پورز د محشر د خپل رب مخ ته ادریږي نو د الله نه سوا بل څوک مددگار او دوست بچ کون کی او شفاعت کون کی سفارشی هغه بنی. دا خلق چې کوم خلقو دا تصور وی دا سوچ او فکر وی دوی ته دا وحی او دا قران چې دا فائدہ ورکړي. وانذر به الذين او ير ورقا پدی سرا پدی وحی سرا الذين اكسانوا تا يخافون چيريږي ان يحشروا د دین چې جمع بکړي شي دي الى ربهم د خپل رب پوړان دي خپل رب ته ليس لهم من دونه نبوي دوی د پارا سوا د الله نه ولی دوست بچکون کی ولا شفیع او نه سفارشی لعلهم يتقون د پاره دی چې دوی بچی د عذاب نه. ته قران کریم نه هغه خلق استفاده کولی شي چې کوم خلق دا عقیده وي چې زه د خپل رب مخ ته ودرېږم او کوم خلق دا یقین وي چې زما حساب کتاب کې دن کې دی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. رب کائنات دا فرمایي تاسو دا ګمان کوئ چې منګه اسی پیدا کړی شو عبث پیدا کړی شو او تاسو ما ته واپس راګرځئ نه. ايحسب الانسان ان يترك سدى انسان دا سوچ کوي چې زه خو بس اسی ورزول شوي شیما دا سینه ده بلکې دا انسان
هل اتى علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. یو داس زمانہ په انسان باندې چې دی هیڅ چیز د وجود نو. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله تبارک وتعالى د تخلیق فرمایل، د قوت سماعت ورکو، قوت بصارت ورکو. نو دا یو عظیم مقصد د پاره الله تبارک وتعالى پیدا کړی. دغه مقصد د خپل د رب معرفت دی، د خپل د رب بندگی دا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انس او جن ما دي د پاره پیدا کړی چې زما عبادت وکي. ليعبدون معنا ليعرفون، چې زما معرفت ورته حاصل شي، ما او پیژني. لہذا د قران کریم نه استفاده هغه خلق کول شي چې کوم خلقو دا یقین محکم وی چې زبر خپل رب مخته ودریګم حساب او کتاب ورکوم. او دا یو داسې تصور دی، یو داسې نظریه ده چې څومره دا تصور او دا نظریه محکم وي او مضبوط وي، هغه عمره هغه معاشره کې د معاشره خلق با نیک او صالح او پرهیزګار وي. سرنګ چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غوی هغه مقدسه معاشره، مبارکه معاشره چې یو کافر مدینی منوری بازار ته ننوځي، دی سر ته دن نشي، هغه سر نه چوزي نو هغه د صحابه کرامو د اخلاق د وجنه، د صحابه کرامو د معاملات د وجنه، د صحابه کرامو د تجارت د وجنه هغه کلمه وي مسلمان شي. زنګل تلار شي، صحابه کرام شپه ور باندې راشي، د جهاد سفر وي، اعلان کوي په زنګل کې، اے د زنګل درندو، نن د محمد رسول الله خادمان، غلامان، صحابه دلته په دې زنګل کې شپه کوي، تاسو دا زنګل خالی کوي. حدیث پاک کې راځي چې هغه درندگان او خپل بچی په خوله کې نیولې دي او زنګل ورته خالی کړي دي. صحابه کرامو ته زنګل خوشي پرېخي دي او زنګل نه تللی دي. دریای نیل ته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خط ولیکلو، 1400 سال منځ کې تیر شو، ته اوسه پوری اغه نه یو قطره اوبو کم شوی نه دی. اومغه حالت کې د کم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خط باندې هغه ډک شو. نو د دې وجه سوا چې صرف انسانانو نه بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرو صحابه کرامو په درندگانو باندې هم، په زناورو باندې هم، په سمندرونو باندې هم حکومت کړی دی. وجه داوا چې هغوی دغه تصور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 23 ساله دیش کاله چې کوم دا غوی تربیت او فرمایل، دا غوی زړونو کې دا خبره دنه ورننه وستو چې دا دنیا فانی ده او په دې دنیا کې چې د شپې او د کېږي نو سبا د پاره پکې خبرې، سبا د پاره پکې خفګان، سبا د پاره پکې عینات، سبا د پاره پکې کینا، دا په دې زړه کې مساته. زړه دا د الله کور دی، قلب المؤمن بیت الله، د مؤمن زړه دا د الله کور دی. د الله دا کور دا په کفر سره، دا په شرک سره، دا په حسد سره، دا په بغض سره، دا په کینی سره، دا په تکبر سره، دا د دنیا په محبت سره، دا ګنده کوا ما، دا د الله کور پاک او صاف وساته. د صحابه کرامو زړونه صفاو. دی وجنه قران کریم ورته 1000 نه زیات آیتونو کې ورته خطاب کوي. 1000 نه زیات آیتونو کې داغه عظمت بیانوي. داغه دغه عقیده راسخه وا چې ژوند او دنیا زندگی دا فانی ده، عن قریب فنا کیدون کې د خپل رب مخ ته بیا ودرېدل دي. نو دا تصور چې کله په معاشره کې د معاشره په هر فرد کې زړه کې راسخ شي دنه، نو بیا څوک پټ پټ باندې هم ګناه نه کوي. بیا د ګناه نه د خلقو د منی کولو د پاره د فوج او د پولیسو د سی سی ټي وي کیمرو او د دې سيزونو ضرورت به نه پخېږي. صحابه کرام هغه مقدس معاشره د تابعین او تبع تابعین زمونږ د اسلام د تاریخ چې کوم اسلاف تیر شوی دی داغي هغه مبارک زمانی چې هغه به د جنت منظر پیش کو بغیر د فوج نه، بغیر د پولیس نه، بغیر د ټوپک وهل ټکول نه. معاشره کې با امن او سلامتی او محبت او یو پاکه معاشره هغه وجود تر غلې و. د دې وجه دا و
چې د الله رب العالمین د حکم مطابق د مسلمانانو زړونو کې دا خبره دن ور داخل وا چې دا دنیا فانی ده او عن قریب د خپل رب مخ ته ودرېدل او د خپل د جون حساب او کتاب ورکول دي. دې د پر الله تبارک وتعالى فرمایل وانذر به الذين ير ورکړه پدی وحی سره هغه کسان لره يخافون چې یریږي ان يحشروا الى ربهم چې دوی با جمع کړي شي خپل رب ته ليس لهم من دونه نشته دوی د پاره سوا د الله نه ولی سو دوست بچ کون کی ولا شفیع او سفارشی لعلهم يتقون د پاره دي چې دی بچ دي عذاب نه. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.